بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن پاک سوره بقره آیتونو تشریح مو شروع کړی دا. اوس دغه آیتونو تشریح مو کوو. الذين يؤمنون بالغیب دی تشریح وشولا دازو کې یو ایمان دا او یو اسلام دا. ایمان په لغت کې یو شای زړه سره یغه تصدیق کول دي ته ایمان ویل شي. اسلام د اطاعت د فرمانبرداري او د منلو ته هغه ته په لسونو باندې یا په سار باندې یا په سترګو باندې یا په خپو باندې وکي چې دي ته اطاعت او فرمانبرداري ویل شي. دا اسلام دا یعنی د ایمان زوی چکم د محل اغا زړه ده او د اسلام محل اغا اعزادي سپلو سره او داس وکي مخ وینځي قرآن پاک راوخلي غرض دا د بار شونو سره حکومت تبیدری ته کوي فرمانبرداري دي د اسلام ویل شي. شرعا ایمان بغیر د اسلام نه نشته ده او اسلام بغیر د ایمان نه نشته ده. یعنی الله او د رسول صلی الله علیه وسلم صرف زړه سره تصدیق کول شرعاً دا هغه وخت پر معتبر نه یا څو پیری ژبې سره د دې تصدیق اظهار ونه کې او اعضاء او جوارح سره دی هغه اطاعت او فرمانبرداري ونه کې. یعنی په ځل باندې الله او رسول صلی الله علیه وسلم ظاهرا په رسول باندې المونز او دا صدقې نفلونه خیرات د کوم کیږي بار اندمونو باندې دا نه کوي دا ایمان قبول نه ده. او که بار نه ته خپو سره رسول سره د دین د اسلام مطابق څه کوي خزړه سره الله او رسول صلی الله علیه وسلم نه دام ایمان نه ده. نه ایمان بغیر د اسلام نه ده او اسلام بغیر د ایمان نه ده. خلاصہ دا غا د لغت په اعتبار سره ایمان او اسلام معنا بیل ده. قرآن او حدیث په دی لغوي مفهوم په بنا باندې د ایمان او د اسلام فرق ذکر کړیا مگر شرعاً ایمان بغیر د اسلام نه نشته ده او اسلام بغیر د ایمان نه معتبر نه ده. څکله اسلام یعنی ظاهری اقرار او فرمانبرداري سره زړه کې ایمان نوي اسلام وی چې ظاهری فرمانبرداري کوي ته خزله کې تصدیق نوي نو دیتا نفاق نمایر کول شي. هو دا دی کلو کفر نه زیات جرم دا قرآن پاک ته فرمایلی دي ان المنافقین فی درک الاسفل من النار. یعنی منافقون به د جهنم اټول نه لون دي طبقی کی وی ویلی ظاهرا خود صدقیا کوي خیرتونه کوي ارث کوي خو زړه سره الله او رسول صلی الله علیه وسلم نه مني دي د منافق لشي او منافقت د کفر نه زیات جرم ده. همدانو منا ایمان یعنی زړه سره خطو تصدیق کوي اقرار کوي خو د الله تعالی اطاعت نه کوي به دي ته هم قرآن پاک کفر یلی دي. ارشاد دا يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. یعنی دا کافرون پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سی پیژندي لکه څنګه دغه خپل زمن پیژندي چې د مو زمن دي اخ کې ته شک نشته ده اندسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پیغمبري کې ته شک نشته ده. او برزو کې د سی رسی وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. یعنی دا خلق د مو آیتونو انکار کوي حالانکه هغه بزرګونو کې د یقین کامل لا او د هغه حرکت دانو من حکم دا صرف د ظلم او د تکبر دی واجب نه ده. نه پاتیوالی کې دلا صرف تصدیقی قلبی بغیر دی اعمال جوارحنا آزاد جوارح باندې حکم اعمال کی دا ایمان معتبر نه ده. او که اعضاء او جوارح باندې اعمال کوي زړه کی تصدیق نشته بیان یا معتبر. سید محمد انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دسی فرمایي ایمان او د اسلام مصفت مزال کی یو ده فرق صرف دا ده ابتدا او انتها ده. یعنی ایمان زړه نه شروع کیږي اعضاء او جوارح تر وځي اسلام اعضاء او جوارح نه شروع کیږي زړه ته وځي. یعنی اسلام اخ طرف نه مزال زړه طرف ته ده او د ایمان زړه طرف نه مزال بار طرف ته ده. صرف دا غفار ده. بهرحال د اسلام بعضو علماء د سیل میری س ایمان اور اسلام ایک یو شایده بعضو لغت په اعتبار سره فرق کړه ده. غرض دا ده س ایمان اور اسلام ایمان بغیر د اسلام نه معتبر نه ده اور اسلام بغیر د ایمان نه معتبر نه ده. قرآن پاک دینه مخ کی فرمایي والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. یعنی متقین د خلک دي ساغو ایمان ستې په دې کتاب باندې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دا او هغه کتابونه باندې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې نازل شوی دي
او دغه خلک په آخرت باندې یقین لري. په دې آیات کې د متقینو بکی صفات بیانېږي لګیا دي. څه د چا ایمان بالغیب وروړلو نو هغه متقین دي، المنز کوي متقین دي، او څه انفاق فی سبیل الله کوي د خپل الله پاک کوم شاعر کړیا دا متقین دي. او دې سره سره الله پاک دی آخرت ولا ذکر هم وکړو چې په آخرت باندې ایمان ستي دغه متقین دي. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه اور حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهم دا فرمایي دی آیتونو په تفسیر کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مؤمنون متقین دوا قسم وو. یو هغه اول نه مشرکون بیا ورسته ته اسلام هغه وروړلو، او یو هغه اول نه اهل کتاب يهود او نصارا هغه ته مخکینی کتاب کوم کتابونه راغلي یعنی په هغه باندې ایمان وو بیا ورسته دا مسلمان شروع. نو هغه خلک هغه اول مشرکون وو ایمان وروړلو نه دی هغه ذکر په اول آیات کې وشولو والذین یؤمنون بالغیب. ایو هغه اول نه اهل کتاب او نصارا یغو ذکر په دویم آیات کې وشولو. نو قرآن پاک باندې ایمان راوړل سره سره مخکینی آسماني کتابونو باندې ایمان راوړل دا ضروری دي. اگر چې قرآن پاک باندې ایمان راوړل او اندی باندې عمل کول پکور دي او مخکینی آسمانونو باندې یا مخکینی آسماني کتابونو باندې ایمان راوړل ضروری دي د ایمان حصہ ده. هغه باندې عمل نه کوي دا هر مسلمان لپاره لازم دي چې دا وایي چې مخکینی څوره کتابونه دي د الله تعالی ولا هغه حق او سچ په انبیاء کرام باندې نازل شو او ته چې منلي دي هغه کمیاب شوي نه دي منلي هغه نه کوم شوي. مو به ممدانو منو چې دا کتابونه حق دي سچ دي هغه باندې به مو عمل نه کوو چې هغه کوم آیتونه دي یو خاصي تخریب کړي ورګلیا بل لا قرآن پاک راغلو هغه کتابونه منسوخ شول. اوس کې کتاب قرآن پاک ته نسخ ته واجب العمل کتاب هغه قرآن پاک ته دي ځکه کې ایوي بلې اهم اصولي مسلې طرف ته هم اشاره شوې ده. هغه دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد بل پیغمبر نه در روانه ځکه سیل شي هغه څه توبه دی منزل کړه ده او ته مخکې منزل کړه کچې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد بل پیغمبر راتله نو لکه څنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیغمبري ذکر وکړلو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخکې پیغمبرونو ذکر کوي بیا په کور ته ویلی و چې ته نه بعد کې کوم پیغمبرونو روندي په روح قرآن پاک کې د یو آیت بوم ته ملو نشي. دینه دا پاتې ولې کېدله چې د نبوت ولا سلسله هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ختمه شوله او دینه بعد بل پیغمبر نه رسی کچې ته راتله لا بیا په کور دغه ده چې والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک بعدک ټکه برغله نه بعدک سره به اشاره دغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد هم بل پیغمبر روان ده خو په روح قرآن پاک کې به ته دانو منشیدا نشي ملو. نو دینه دا پاتې ولې کېدله چې د پیغمبرانو سلسله هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ختم شوې ده ځکه چې قرآن پاک کې ډېرو ځایونو کې بار بار غلي وما ارسلنا من قبلک سوره نحل ولقد ارسلنا رسلا من قبلک سوره مؤمن ده ولقد ارسلنا من قبلک رسلا سوره روم ده وما انزل من قبلک سوره نساء ده ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلک سوره زمر ده كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك سوره شورى ده كما كتب على الذين من قبلكم سوره بقره ده سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا سوره اسرائيل دا وګوره ټولو کې قبلک تقریبا 40 نه 50 ایتونو کې اندانو راغلي س پیغمبر صلی الله علیه وسلم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې ته د اشارتن دا ټکا نشي ملو س پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد چې یو پیغمبر روان ده نو دغه ایتونو نه دا معلومه شوله سو کوم ځکه هم د کوم نبی او د رسول صلی الله علیه وسلم د وحی او د کتاب د رسولو ذکر شته ده اذن کې من قبل لا او من قبل کې لګیدله یو ځکه به من بعد اشاره پوری ونه غوري نو دینه پاتې ولګیدله س پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد بل نبی نشي راتله او چوکم س د نبوت دوا کوي هغه ته متسو کذاب یو درویشغون کوي او د هغه پیغمبري متسو نشو منله هغه بالکل کذاب ده. نو د متقینو په صفاتونو کې یو صفت هغه دغه هم بیان شروع صدقو په آخرت باندې ایمان وي. آخرت نه مراد هغه دار الاخرت ته کومه د قیامت ورځ ده. قرآن پاک دي ته دار القرار هم ویل شوی دي دار الحيوان هم ویل شوی دي او دار عقبا هم ویل شوی دي. نو پورا قرآن پاک کې دي ذکر او دي هولناک منظر بیان شوی د آخرت څنګه ورځ ده دي کې بچی کیږي څنګه وي دا ټول بیان قرآن پاک کې شته ده. د آخرت باندې ایمان وروړل
لکه ایمان بالغیب یله شو دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چی بیان کړی دي هغه باندې به ایمان وروړي د ایمان بالغیب شي اخی مو ته اخرت هم بیان کړه بیا دې سن کې اخرت بیل زون ته بیا ذکر وکړلو ای دی واجنه صدا اهم جز د ایمان او د دې باندې ایمان وروړل دا تقاضا دي کوي ته ایمان نه بعد اعمال وکي تو کې جذبات اعمال پیدا شي ویل اخرت به تو تر بزړوي اخرت زبونه ته ډړېږي ته اعمال کوي نو اسلامی عقاید او دغه انقلابی عقیده ته خلکو زندګي بدلی کړلې او چې آسماني تعلیم باندې عمل وکړلو هغه اخلاق او هغه اعمال او به دنیا سیاست د ټول اقوام عالم په مقابله کې یو امتیازي مقام الله پاک د خلکو ته ویل کړلو سکوم عقیده د توحید او د رسالت په شان د ټول انبیاء علیهم السلام او د ټول شریعتونو کې مشترک او متفق روانه ده وجه دغه ده چې کوم خلک صرف د دنیا زندگی هغه په مخ کې ده د دنیا عيش او عشرت هغه په مخ کې ده او مقصود ده او اندی دی پر د دنیا ولا تکلیف دغه تکلیف غني د آخرت زندگی او اعمال په حساب سره او جزاء او سزا هغه نه مني نغه درویغ رختیا حلال حرام دی په ماس کې هیڅ فرق نه کوي چې د دنیا په عيش او عشرت کې به خلل بیروشي نو قرآن پاک خو دې ته جرم یې لدا او دغه شیونو نه منې کولو دپاره هغه آخرت ته نو چې کوم سړی د حکومت چې کوم سزاګانې دي او قوانین دي هغه قطعا ایدي دپاره بیا صدیباب نشي جوړېدلی چې دغه جرمونه نه مانې کې ویلې دو آخرت طرف ته سوچ کوي نه دو بس اندا غواړي چې زه وزیر جوړ شي زه وزیر اعلی وزیر اعظم جوړ شي صدر جوړ شي واهدار ته ملو شي اوس په دې ماس کې که حلال دي که حرام دي درویغ دي که رښتیا دي آخرت ایمان به وي نه ویلې دنیا ولا دنیا تکلیف دو تکلیف غني نو بیا به دې ته دا جرمونو نه منې کېدل مشکل وي ویلې دغه عادتونو جرمدار جوړ شوي ټیک ته د عدالت او د پولیس په مخ کې به یونیم کور نه کوي پټه څه دي ته مکمل وي هر یو کور باندې به دو سرپانه کوي به کوي خو چې چا په زړه کې د آخرت ولا ایمان وي آخرت باندې عقیده وي بیا دو قطعا قبیله ده هم دنه ګناه نشي کېدلی او که خلک موجود دي بیا به هم هغه په مخ کې دي نه ګناه نشي کېدلی نو دا صرف عقیده د آخرت ته د الله تعالی د خوف دی واجب نه بدا انسان ظاهری اور باطنی حالات کې جلوت او خلوت کې یو نو منابوي دو به هر ځای کې الله نه بیډریږي هغه بدا یقین وي څکه دا د کور دروازې کا باندې کدی باندې چوکیدارون ویلور دي شپې تیار ده چوک مو ګوري یا منه ګوري خو چوک شته دي څنګه د مو عمل نامې کې اصلي کی بس به بدی ته عقیده وي به بدی نه دا شیون نه کیږي نو قرآن پاک وبالآخرة هم یوقنون ویلو څه په آخرت باندې به یقین وي یؤمنون نه ویلو ځکه چې د ایمان په مقابله کې درویغ رسی یوقنون په مقابله کې کذب رسی مطلب دا چې یقین دي تل شي ته شاید مخ وګوري یعنی آخرت باندې به دغه د یقین لکه یو شای مخ ګوري یؤمنون نه ویلو ځکه چې یؤمنون سره په مقابله کې کذب رسی نو لہذا د آخرت باندې به دغه خلکو یقین وي چې دغه ته شکر کې نه رسی او څه کله دا نومونه صفات پیدا شو چې ایمان بالغیب دا المنز کوي او کوم شی مو ویل کړه دا نه دغه خرچا کوي کوم قرآن پاک ایو الله پاک ته نازل کړه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هغه باندې دغه ایمان هم دا هغه باندې عمل هم کوي او دینه مخکینی څو پیغمبرانو باندې کتابونه راغلي هغه باندې دغه ایمان هم د حق دي سچ دي او دینه علاوه په آخرت باندې دغه یقین دا څه کله دا نومونه خبره شوه اولئک علی هدن دا خلق په هدایت باندې دي من ربهم دی خپل رب طرفنا واولئک هم المفلحون او اندغه خلق دي چې فلاح ته کمیابه ته رسیدونکي خلق دي الله جل شانو دی قرآن پاک دغه آیاتونو په تفسیر او په تشریح باندې موږ ته پوهه هم نصیب کی سمجھ هم نصیب کی نن څوم د دجالین وروتلی او د دجالون وروتلی دي چې دغه دی پیغمبره دعوا کوي او لګیا د قدیانت په شکل کې په پاکستان نه علاوه نور ملکونو کې پیسې سیملي د هغه ملکونو خالق خلی ادي واجب نه څنګه ته پیسې ورکی به د خپل پرچار کوي هغه په دې خبرې باندې چې دغه اخیری پیغمبر سم نو مني دا عقیده وي چې پیغمبر سم نه بعد بل پیغمبر هم رسی د دې پر لګیا پرچار شروع ده پاکستان کې هم او نور ملکونو کې هم علما لګیا دي په مقابله کې چې دغه قدیانیت سنن د کوم خلق لګیا دي
د دې قدیانت شکار جوړیږي. د دې لپاره مختلف تنظیمونه جوړ کړي او په پارلیمنتو کې الحمدلله علماو د دې خلاف بیلونه پوس کړلو، صداغه قدیانون دغه غیر مسلم قرار کړلو او ان شاء الله تعالی به غیر مسلم وي او موت غوندي مسلمانون نوجوانون نارینه زنانه په دې خبر باندې ایمان لري، عقیده لري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دغه نه بعد بل پیغمبر نشي راتله. د قرآن پاک آیتونه په دې باندې گواه دي. الله تعالی د متاسو ته په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کی. واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.